بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اعتکاف فضیلت متعلق خبر روان پرون درې څلور روایتونه مخې ته راغلي وو. نن هم د اعتکاف متعلق یو دوه درې روایتونه بیانوم. الله رب العالمین په ما او تا باندې رحم کړی، کرم کړی چې دا موقع ما او تا ته نصیب کړې ده. دې نه فایده اخیستل دي، وخت ورکول دي، خپل ځانونه د الله رب العالمین په دربار کې پیش کول دي، د الله تبارک وتعالی تقرب حاصلول دي، د الله رب العالمین طرف ته خپل ځان مخې ته کول دي، د الله رب العالمین رحمت طرف ته متوجه کېدل دي او د مغفرت حرص په ځان کې پیدا کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانے ان للمساجد من عباد الله اوتادا جلساؤهم الملائکہ فإن فقدوا سألوا عنهم فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے چې ښه خلق د الله رب العالمین د بندګانو نه بعض هغه خلق دي چې هغه د جماعتونو لپاره میخونه جوړوي. جلساؤهم الملائکه او د دغه خلقو هم نشین چې کوم وي هغه فرشتې او ملایک وي. فإن فقدوا سألوا عنهم که چېرې دغه فرشتې دیو چېرې بیا نه مومي جماعتونه وي سألوا عنهم نه د دغه خلقو تلاش کوي. فإن كانوا مرضى عادوهم او که چېرې دغه خلق کسان بیمار شي عادوهم نو فرشتې د دغه کسانو عیادت کوي، بیمار پرسی کوي. وإن كانوا في حاجة أعانوهم او که چېرې دغه خلقو ته څه حاجت مخې ته راشي اعانوهم نو فرشتې د دوی مدد کوي. څومره لوی فضیلت دی چې د یو سړي د بیمار پرسۍ دپاره فرشتې راځي. یو سړي نه یو موقع باندې نه وي فرشتې د هغه سړي متعلق تلاش کوي، په هغه پسې ګرځي او که چېرې هغه سړي ته مخکې څه ضرورت راشي نه فرشتې د هغه مدد کوي. څومره لوی فضیلت دی. بل یو روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانے عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في المعتكف ويعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فی المعتکف هو یعتکف الذنوب یہ معتکف اعتکاف کون کے خواہا غدے چاگا دا گناہون نمانش ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او دا حق دا پارا حق طول نیکیوی کم چے دا کون کی دا پارا دے دا دیر نیکونا دے بظاہر دے محروم پاتی کی. مثلا کسی یو سڑی بیمار شی دا بیمار پرسی تنشتلے، یو سڑی دا کفن دفن انتظام آغی کی نشی شریک کی خود تا کامل اور مکمل ثواب دا آغی ملاوی. سمر لوی فضیلت دی کہ اللہ تبارک و تعالی دفارا دا اللہ رب العالمین دا تقرب دفارا دا اللہ رب العالمین دا رحمت خداوندی دفارا یو سڑی دا آغی دفارا متوجی شی آغی تا متوجی شی دا اللہ رب العالمین دا مغفرت طلبگار شی نا اللہ رب العالمین دتا دا آغا نیکیان و ثواب عمر کئی چې کم د کړیو نیوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ ټول اعمالنا په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. الله تبارک وتعالی دې ټول اعمالنا آسان کړي. الله رب العالمین دې زموږ په زندګۍ کې موږ ته بار بار داسې نیک عملونه کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.